افضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم. بہترین روزی پس در وجود رمضان المبارک نا چې انسان نیسی او ډیر زیات فضیلتی نو شهر الله المحرم آغا د محرم روزی دی چې انسان په دې کې روزی ونیسی. خدا د صدوجی نه نو بس دا الله ویلی دی کنه، نبی علیہ السلام ویلی دی کنه. پوه شئ کنه پښتانه ښځې چې روزی نیسی وایي دا د حسنینو روزی دی. پوه شئ کنه میاشت د حسنینو ده او دا د حسنینو روزی دی. نو دا اوس لکه د شیعاګانو هغه رنګ راغلی دی او غالب شوی دی چې دا میاشت خلک پیژني په دې باندې وایي دا د حسنینو میاشت ده، دا د محرم میاشت ده، الله ولا قدر احترام ورکړی دی. او روزي چې نیسي وایي دا د حسنینو روزي دي، دا د حسنینو روزي نه دي. ځان کافر کې حسنینو روزي نیسي. ته مخلوق دا روزه خو عبادت دی او ته د حسنینو روزي نیسي. خیال رشته دی که نه؟ وایي ولې نیسو؟ وایي دا ځکه ګوره چې هلته هغوی له اوبه نه ورکولې، اوبه پرې باندې وي، نو هغوی وږه تنده تېره کړې، نو مونږ هم روزي نیسو تنده تېروو. اوس دا د کوم ځای نه دین جوړ کړی دی؟ لکه دا د کوم ځای نه دین جوړ کړی دی؟ ګوره حضرت حسین رضی الله تعالی عنه واقع د کربلا چې راته نبي علیه السلام وفات شوی و که نه و؟ نبی علیه السلام کو وفات شوی و نو نبی علیه السلام چې دا فضیلت د روزو بیان کړی دی، نو دا د دې د وجې زمان ورسو سره وروستو دا کېږي او دا روزې به فضیلت واله شي که نه؟ د مخکې نبي علیه السلام دا ویلي چې افضل الصیام بعد رمضان شهر الله المحرم. بهترین روزی پس د رمضان المبارک د روزو نه هغه د شهر الله المحرم د محرم روزي دي چې انسان ونیسي. نو دا ول الله رب العزت ورکړو. نو خلک رالل وایي دا ښځې رالې وایي دا د حسنې روزي دي. پوه شوې؟ دا د ځان نه اختراعي او عقیده ده. او که انسان په دې نیت باندې نیسي چې دا د حسنینو دي او د هغوی دپاره نیسم، نو دا د ځان کافر وګڼي.